الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين آمنت بالله صدق الله العظيم درود شريف اللهم صل على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إنك حميد مجيد
عزیزانو د ویډیو د دې علاقې علماء کرامو او توحید و سنت باندې مینو غیورو نوجوانانو مسلمانانو مشرانو کشرانو رونو نن څوارلس نیم سوه کاله مخکې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه وړاندې چې د عیسی علیه السلام د نبوتنا یو څو سوه کاله تیر شوي وو آسماني کتابونو انبیاء کرامو راوړی هدایت خلقو هیر کړی وو او د انبیاءو تعلیمات تقریبا خلقو هیر کړیو او د قاعده او د قانون مطابق کله چې خلق د آسمانی تعلیماتو نه لرې شي د انبیاء کرامو راوړې صدا الله را لګلي کتاب اوازونه چې کله تر ډېر وخته پورې په غوږونو باندې نه لګي انسانی دل و دماغ د آسمانی آواز سره ناآشنا شي نو داسې وخت کې انسان خامخا خود ساخته یا د شیطان خودلی لار باندې ګامزن شي په هغه زمانه کې هم د خلقو غوږونه آسماني اوازونو نه ناآشنا شوي وو شیطان د خپل کوشش مطابق خلق په هغو فکرونو او سوچونو کې آموخته کړی وو چې کم د شیطان پسندیده مشغله ده نو کله چې آسماني قوانین د خلقو په عمل او دماغ کې نه وي نو معاشره د فساد شکار شي مختلف فسادات شرک یو ځان ته عظیم فساد ده لویا فتنه ده بد امنی ځان لا یو لوی فساد ده عظیمه فتنه ده بدکاره او زناکاره ځان لا یو عظیمه فتنه ده او فساد ده نو هغه معاشره کې دا تمام فسادات زیات شوي او تقریبا چې جړې مضبوط شوی و هغه زمانه کې بدکاری دومره عامه وه چې
چې زمنګ دې معاشرې ته کچرې د تاریخ هغه پاڼه څوک پړاو کی دا غیرتی مسلمانان دا د پاکو ذهنونو والا خلق دا با هغه تاریخی حقیقت تسلیمېدو ته هم تیار نشي دوی به دا ګمان وکړي چې مورخ هسې پاڼې تورې کړي دي خطیب او مقرر هسې د دروغو مجلس وکړ او د دوی دل و دماغ هغه بې عزته خبره تصور کې هم نشي راوستی خو یو سیکنډ دپاره اول په دې خبره غور پکار دی چې زمونږه دا ذهنونه چې خطیب او مقرر په دې مجبوره دی چې تا ته ووایي چې دا غیرتي مسلمان هغه په دې مجبوره دی چې هغه وایي چې دا پاک ذهنونه به دا ناپاکې خبرې نه کي قبولې دا ته داسې غیرتی مسلمان ولی دا ته داسې پاک ذهن ولی لري دا ستا کمال نه دی دا تا د غیرت تعبیر چې علما کوي دا غیرت تا خپل ذاتی کمال نه دی ستا د ذهن دا صفائی ستا خاندانی او نسبی او قومی سا امتیاز نه دی دا ذهن ستا ځکه پاک دی دا منګه ستا د ذهن د پاکوالی تعبیر ځکه کوو دا منګه ستا د عاداتو نه د غیرت تعبیر ولی کوو تاله دا غیرت او دا صفائی د قرآن په وجه ملاو ده کلی ته هم هغه انسان یې پتا کې هم هغه ټول قوتونه موجود دي کم قوتونه چې په هغو خلقو کې وو هغه ټول خواهشات تا کې شته چې کم خواهشات هغو خلقو کې موجود وو تعالی چې رب العالمین کم غیرت درکړی دی او کما صفائی درکړی ده یاد وساته قوما دا صفائی دا د غیرت والا مقام دا تعالی صرف اور صرف په دې وجه ملاو دی چې تا سترګې کولاو شوي دي کله چې ته پیدا شوی استاد بشاره په ژوند کې تعالی مور او پلار مراد جمعات نه راغوښتی دی او هغه ستا په غوږ کې ټولو نه اول دغه ویلي دي چې الله اکبر الله اکبر ستا دماغو ته ټولو نه اول دا اواز رسېدلی دی چې اشهد ان لا اله الا الله ستا غوږونو ته اشهد ان محمد رسول الله رسېدلی دی او بیا چې کله تا عقل و شعور سنبال کړی دی د خو او د بدو په تمیز باندې پوه شوی ستا مزغو چې کار شروع کړی دی نو الحمدلله معاشره هم د اسلام دا جمعات ته دې تګ راتګ دی څوک غواړي او که نه غواړي د هغه مینه ډېره ده یا لږه ده خامخا د اسلام آوازې غوږونو کې پریوزي اللہ جل جلالہ توحید آوری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راولی ہدایات او دا قرآن کریم تشریحات آوری
نستا ذہن پاک شوے دے داستا ذاتی کمال نرے دا کمال دچشی دے لگ پزور باندے ہوئے دا کمال دچشی دے دا صرف اور صرف دا قرآن کریم کمال دے کنی ہاں خلق تانا زیاد جنگنو والا ہو تانا زیاد تیر اندازو آغا بیتینا غیرت دینی غیرت باورتا نوائیو آغا بیتینا عصبیت آغا بیتینا غیرت آغا دا ہدایاتونا پاک غیرت حقوی کی تانا ڈیرو وڑا خبر باندے بے جنگ کولو زانتا بے زوے او یو معمولی خبر باندے بے کالونا بدائے کولے دشمنیانے بے کولے مڑی بے کول اخپل یو عام مڑے بے دبل قوم لسو کسانو سران برولو وجہ صرف دعویٰ اگوی سر قرآن نو اگوی سر اللہ جل جلالو ہدایت نو آغا دا وقت ملیانو آغا دا وقت راہبانو آغا دا وقت لویو ملیانو دا یہودو دا نصارو آغا خلق دا اللہ جل جلالو دا تعلیماتنا دا پروردگار عالم دا کلامنا آسمانی کتابنا آسمانی قوانیننا خلق درسات لہو آغوی دا خیالو چکچر خلق دا اللہ جل جلالو دا کلامنا آسمانی کتابنا آسمانی ہدایاتنا خبر شے زمانگا اجارہ گری ختمی گی زمانگا شکرانو تا نقصان رسی زمانگا جیبونو تا نقصان رسی زمانگا لوئی دا بیا خلق نمانی خلق و آدمنا پہ تسلیم کڑیو نو آگا معاشرہ کے حد درجی چی چورا دا اللہ نلریو اگمرا پہبوی کے ناکار عادتنو سعادتنو دا سیادتنا اٹولنا اول خدا ہوئے قتل و غارت بدمنی لکماچے معمولی گندے اشارہ اکڑا چی یو وڑی خبر باندے بائے کالونا بدے او دشمنے کولے اخپل یو کس بائے دبلے قبیلے لسنو کسانو سران برولو وینیا ارزانوا قتلنا عامو بدمنی عاموا او دبتکار خدا حالو دبتکار خدا حالو ننچے زما خیند مہندی پاکی ناستی دی برق کے با پردہ کور کے با پردہ نور خلا پر ایک دا چلار کے زما خور مور روانی شلگونا سڑی بروانوی سلگونا سڑی بروانوی زرگونا خلق بروانوی زما با پردہ خور لور مورتا چوک سترگی ہم پس غیرت باندے آروالے لاس چول خلر خبرنا آواز گول خلر خبرنا گور کر دیکھنے کی بھی کوئی طاقت نہیں رکھتا اے دو بی بی اور مسلمانانو اے دو دیر مسلمانانو دا کمال دسشیرے آغا معاشرہ کی بدکاری دورا مشروع آپ پٹے پنا خبر خلا پریگدا کچھو پو کندراتو کے بدکاریان خلا پریگدا آغا خلق دمرا دا غیرت نلری تلیو آغوی دمرا دا شیطان او دا آغا دا فکر نا دمرا متاثرو چکا چرے کلی او قوم و محلکی بیو خیستا سڑیو اخبر خزیتا بیوی حالت دا پاکوالی کے چکلا بدا محوارین پاکشوا ورطاہو بیوی چلارشا آغا فلانی سڑی سارا قروالے وکام چخ کلے بچے راوڑے دی حتی معاشر رسید لیواو
دا सिर्फ पदे वजह चे दा अल्लाह जल्ल जलालुहु दा आसमानी तालीमातु ना खला लरिव जिशेव लरिव नन मुसलमान तकरीबन दे तरफ तरवान दे चे दा अंग्रेज़े तालीम पसी खलक ज़मकी खरसई खुबाल बचपान दी तालीम हासिल है कपकली और कौम के आला स्कूल नहीं दीन तैलीगी तिमारगरी तैलीगी स्वाद तैलीगी पेशावर तैलीगी इस्लामाबाद तैलीगी और कदिचावर सरसी अमरीके और बरतानिये तो हम खलक दतरल नस्तड़ी नहीं एक शक पर खबर है नश्ता तालीम खशहर है मंगा द तालीम खिलाफ नहीं हो खो कम तालीम सर चरक पे जंदेशी कम तालीम सर ची दुनिया व आखिरत द्वार जुड़ेगी ये वड़ू के वो निकलेप मिली दर ये वाला क्रिकेट गई लार वर्ताशी आवाज बदल की वर्तवई ची बच्चा पहला मंडा सबक तलाशा स्कूल सबक उन्हीं का हुआ है अब चेस क्रिकेट प्रीक दी लाड़शी ABCD तकीनी बिया अमालक पलक इवलो बकई बिया प्लार वर्षी चमंडा सबक ना केना आगा लबी प्रीक दी बिया सबक था वो करते करते कमजे के चिना मशूम लबी कई आप ज़ैन प्लार और पसी अलग होने अंग्रेज़े तालीम तलीगी ये औरत इब्लार बीमार शी कट की पुरूती बचे राशि वतवई बाबा से चल दे आगा वतवई बचिया बीमारियमा सख्त बीमारियम द्वार तकवा बचे वतवई चे ABCDEFGHIJKLMN दम पे वाचे या बात चोली बच्चे दादी चुशा ऊपर ये खुदा वगैरह तो खुद ही नहीं पंदे बदल दुआ को तामाला ABCD खुद ली कतामाला रब खुद लेवे तामाला इलाह खुद लेवे तामाला द दुआ चल खुद लेवे ज कुर्बान शम द खपल रबना चे हागा जमादा से रब दे चे हागा माला बचपनम खाई आगा दा से रब दे जमा चागा माला जवानी हम खाई आगा माला बुढ़ा तोबम खाई आगा माला द जवन तरीका हम खाई आगा माला द मर्द तरीका हम खाई जमा दा से रब दे चागा मरगना बाद पारा हम जमा इंतजाम कई माला हलार खाई चागा द तपतला चे बनिया दमा तबा द मरगना बाद बच्चों न बजुदावे औलादों न बजुदावे रिश्तेदारों न बजुदावे हित सुख बस्ता न मनाखली दा चुमरा खलक चिदी दा डेर ख्वाग द चाँद पारा चित हराम कई द चाँद पारा चित नारवा कई कमी खजिद पारा चित जायज न जायज न पे जाने और द कम औलाद द पारा चित दा अल्लाह जुमात तत्लु टेम न लरे आगा औलाद और आगा खज़ाबता वाली और ताबा युव सुड़की कीगरी वही दबा के कब्र में सब चल दिए न दुआ न सलाम दबा के कब्र में सब चल दिए न दुआ न सलाम जरा सी देर में किया हो गया जमाने को अल्लाह ता पतलाम चे बनिया दमा दा मोरो फ्लार ता खजाओ बची ता उरुना व अजीजान ता खादिमानो दानो करान दा अफसरानो दा गाट और दा बता वाली व सुड़ा की बदी कीगरी और टोल बता न मखवाड़े या भाई चौक दे खबरें परवान कई चे बाबा बांधे खान साहब बांधे शेख और मौली साहब बांधे
شپا څنګه تیر شوا هیڅوک سهار قبر له نظر دی چې تا نه پوښتنه وکړي چې بابا جانه شپه دې څنګه تېره کړې ده تا سره خو مونږه بړستن نه ده خښه کړې طلایي مو هم درته نه ده اچولې تا له خو مونږ د لیټ انتظام هم نه دی کړی الله الله هغه ذات دی چې الله زما د ژوند فکر هم کوي الله ماته د هغه قبر د تیارو دپاره هم اسباب ښودلي دي چې دې ځای کې به رڼا څه نه پیدا کېږي دې ځای کې به تاله بړستن څنګه راځي هغه ځای کې به ته د غور نه څنګه بچ کېږي هغه ځای کې به ته د ګروزونو والا ملایکو نه څنګه بچ کېږي هغه کلام یې رالېږلی دی هغه مونځ یې ماته ښودلی دی هغه کلمه یې ماته ښودلې ده هغه زکات یې ماته ښودلی دی هغه حج یې ماته ښودلی دی هغه اذکار یې ماته ښودلي دي هغه قرآن یې ماته رالېږلی دی چې په هغو مونځونو او اودسونو او روژو کې داسې مواد پراته دي دغه مونځ به الله متشکل کړي دا به د یو عذاب نه بچ کوي زکات به په بل شکل کې راځي هغه به د بل عذاب نه بچ کوي همدارنګې مړ اولاد به راځي هغه به د بل یو شي سبب دله جوړېږي حج به متشکل کېږي هغه به د بل عذاب نه بچ کوي زما هغه الله دی چې هغه مالا تمامې طریقې ښودلي وي الله جل جلاله هغه کلام رالېږلی چې هغې کې زما د دنیا او زما د آخرت زما جنت او زما د جهنم ما ته د هر څه سبب پکې پروت دی خو ما سره ټایم نشته چې زه د الله په څلېرویشتو ګنټو کې الله والا ټایم کې د الله والا زمانه کې د الله په اتیاو کالو کې زه الله ته اتلس کاله ورکړمه یا څلېرویشتو ګنټو کې یوه ګنټه د الله کلام ورکړمه نو که زه سبا مړ شمه ته سبا مړ شې نو ستا بچی او زما بچی به څه دعا وکړي پوهېږې په خبره هغه خلک دومره بېدینه شوي وو هغوی کې بدکاري دې حد ته رسېدلې وه چې پخپله به یې ښځه لېږله او که کله به ښځې یو سړي سره بدکاري وکړه او هغې نه به بچی راوړه نو ښځې به دې کې عار نه محسوسولو خاوند به یې دې کې عار نه محسوسولو وی به چې دا د فلاني بچی دی دا فلاني نه پیدا شوی دی ای د بیبیوړ مسلمانانو ستا ښځې ستا خویندې ستا عزتونه چې نن بچ دي په ایمان وایه کمال د څه شي دی ای خلقا بې پردې چې ستا ښځې پرده دارې وي بې پردې د یوه ښځه راوځي اړو دې د الله جل جلاله هغه پوره قانون نه وي منلی هغه برخه ورسره نشته خواه حسینه جمیله ښځه دې وي خواه ښایسته ښځه دې وي ښکلې باډي و ځواني دې وي هغې لکه ټوله دنیا حیرانېږي هغه چې کلي کې روانه وي د هغې عزت ته څوک پورته کتلی نشي معاشره دې حد ته رسېدلې وه صرف په دې وجه باندې چې د رب العالمین د تعلیماتو نه لرې وه ما وی چې اوس معاشره حق طرف ته روانه ده پښتانه او مسلمانان آسانې سره وایي مړه ضروري خو نه دی چې هر سړی دی ملایي مړه ضروري خو نه دی چې هر سړی دی قرآن وایي ته خبر نه یې چې معاشره دې کم طرف ته روانه ده ستا بچی که قرآن ونه وایي ستا بچی که دیني علم حاصل نه کړي ستا بچی به سبا ستا څنګه په کار راشي تا له به څنګه دعا کوي هغه له به چل د دعا نه ورځي او که هغه دعا کوي هغه به کردار داسې وي چې هغه دعا به د قبلېدلو نه وي الله به یې اړو اوري نه خبره پوهېږې نو بهرحال ستا د دې بېغورۍ ستا د دې قرآن نه د لرې کېدلو
استاد قرآن نه ویلو خپل ښځې ته د قرآن نه ښودلو خپل بچي ته د قرآن نه ښودلو اثر کم طرف ته روان دی ته به ناست وې ستا ښځه به بیا بدکاري کوي ته به ولاړې ستا لور به بیا بل سره روانوي ته به ولاړ وې ستا کور له به بل راځي او یاد وساته دا ضروري نه ده چې دا دې په یوه ورځ کې داسې وشي دا دې کال کې داسې وشي که چېرې ته د الله د کلام نه لرې کېږي هغه چې کوم څه راغلي وو قانون دا دی د رب العالمین چې څوک رحمان نه لرې کېږي نو شیطان ته ورنږدې کېږي چا ته نږدې کېږي مانعة الخلود د دوی په مابین کې یاد وساته دا نشتا واسطه درېمه بله نشتا یا به د الله بنده جوړېږي او یا به د شیطان بنده جوړېږي یو سړی چې رحمان نه لرې کېږي نو دا بیا ممکنه نه ده چې دا شیطان ته نه نږدې کېږي یا به شیطان ته نږدې کېږي یا به رحمان ته نږدې کېږي یا به د رحمان حکومت مني یا به د شیطان حکومت مني یا به د الله قوانین مني یا به د شیطان خواهشات مني دې دواړو کې یاد وساته مانعة الخلود علما بي یعنی نشي خالی کېدی یو حال داسې نشته چې یو سړی وایي چې زه خو رحمان ته هم نږدې نه یم او مړه شیطان ته هم نږدې دا نشي کېدی خامخا به یې ورته نږدې هغه خلقو کې بدکاري دې حد ته رسېدلې وه بدامني دې حد ته رسېدلې وه بېدینۍ دا حال وو چې خلقو به خپلو لاسو باندې بوتان جوړ کړل او بیا به هغوی د عاجزان ناستو هغوی له به عاجزي کوله په خپلو لاسو جوړ کړی بوت هغې نه به یې غوښته کوله هغې نه به یې د خیر او د شر امید لرلو دا بالکل زما یو حد ته چې ورسي دې حد ته خلق رسېدلي وو چې په ټوله علاقه کې به یو سردار و یو به مشر و او دا نور ټول خلق به د هغه غلامانو یا په حقیقي معنو سره یا په حکمي معنې سره خلقو به رب نشو کولی څه چې د هغوی خوښه وه هغوی به کوله نن هم چې کله معاشره د قرآن نه لرې شوې ده تقریبا چې علاقو کې دغسې صورت حال ورو ورو لګیا دی پیدا کېږي یو ځای کې بدماش د ټوله دنیا تېري نه ده داسې هلکه داسې ده او که نه ده رښتیا خو درسره وایې که نه داسې ده او که نه ده والله چې رسېدلې والا ده یوې علاقه کې یو سړی دی هغه د ټولې علاقې تقدیر خرڅوي هغه یو سړی ټوله علاقه خرڅولی شي د هغه چې خوښه یي بس هغه کېږي هغه څه دستخط کوي بس هغه چلېږي نور خلک په هېڅ شمار کې نه وي دا قرآن نه چې لرې کېږي غلام به جوړېږي څه شی به جوړېږي د غلام به جوړېږي د چا هغه یو غټ چې وي هغه هم ګوره خان او ملک و نواب او ایم این اے او ایم پي اے داسې نه وي چې هغه د چا غلام نه وي هغه یو وړوکي افسرګوټ کې غلام وي د چا غلام وي